أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تأكلوا أموالكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام بر محمد وأهل بيت محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اس سال سوم مجلس ده ابتدائی مجلس کے بعد بھی مسئلے تو اس خدمات کی عرض کروں کسا موت و سودا کما قربانیت سے کہو اولا خو چوکاوی قربانین ازان ماو بسوی وینی تلوالی که ډیر زیاد برکت ده کومه وینه تلیږي انسان کال هر قسم تافات و بلیات و نه محفوظ کیږي نو د کې وا نقطه دا سنوټ کوي چې قربانه کور نه بهر ما ذبح کوي دا په کور ته سو کور کې نه ذبح کوي بازار ولا خلک اکثر کورونه دی وړه نه غوي اغه وړه شولې واچ نه خونی نه بهر ذبح کوي سمکه د وینه ګندې تال نشي او تاسو ته دا پته نشته دی چې اصل دی وینې تلولې کې کمال دی د وینه په کار دی ته هر صورت کې خپلې خونې کې نه تاله کې ورسته پار نه کې ځناور ورسته راوبسه چولې کې صفا که وغیره چې څه کوي خو اصل وینې په کار دی تا خونې کې نه تاله شي چردیولی نه تا مین اصلي گیټ نه په کار دی د وینه تاله شي دې ذریعې سے تا هر قسم تعافات و بلیات و دفع رفع کیږي بیماری وغیره او کال د سوي چې ټول کال انشورنس د بیمه ده ته لپاره نو د کې دا څه نقطه نوٹ کوي اکثر کسه عید ورځې اکثر کسان مصروفیات واجینا ځنه کسان قربانۍ ته کې د شلوس نه ورسیږي لازم نه دی واجب نه دی چې عید ورځې قربانۍ وشي عید په دویمې ورځې یا قربانۍ کیږي عید په دریمې ورځې یا قربانۍ کیږي درې ورځې قربانۍ د لپاره الو دی ازا که چا عید ورځې مصروفیات ډیر وي په صبحلې وکوي په بل صبحلې وکوي او اکثر تاسو ته پته عید ورځې پرې ځناوره قیمت وي عید تیر شي صبحلې وخت ځناور ټیک دی خپل ځکه افضل ده چې عید ورځې قربانۍ وشي عید په صبحلې اته کوای شي یو دویم مسله ده چې د قربانۍ ټایم ډیر کسان انتظار کوي مثلا میرے سترګه طلوع کی اصل ټایم دو نه دی اصل ټایم دا دی چې سب یا ځون څه وشي ته قربانۍ کوای شي ته قربانۍ ته ذبح کوای شي ګرچې افضل ده دی چې میرے سترګه روزي بهتره دی چې ذبح کی خو که چا مثال مصروفیات دی بیړې د مشکلات دي سب یا ځون نه بعد هغه ته قربانۍ اجازت شته دی لولوای شي ځناور او افضل ټایم دا دی چې میرے سترګه وروخي چې دوره ټایم تیر شي چې یو عید المنځ ورکې کیږي عید المنځ وشي هغه نه بعد ته ته قربانۍ وکړي ته ظهره پورې هغه نه بعد که ته سبیل که یا کوای شي ته بل سبیل که یا ته کوای شي او دا د سره نوٹ کوي چې ځناور په کار دی ته سټیل ولا چکو سره لول نه کې ویلې څه وایي سیستنی چې سټیل ولا چکو سره کدا لول کړلو هغه ځاب نه شولو هغه درست نه ګڼي هغه سیستنی چې سټیل ولا چکو بنه استعمالوي اوس بنوي په کار دی اوس پنه سې ځاب کی یو کلاک صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج دیگه دا مسئلات اوس خدمت کې زارس کوم کسای مو معاشره کې اکثر کسان عقیقه نه کوي عقیقه ډیره ضروری ده چوت بچي باندې عقیقه کړي یاد وسته هغه بچي قسم بیماریونه محفوظ پاتې کیږي سپټالونه مشکلاتونه نو دوست یو ښه اپورچونټی موقع ده چې د کومه قربانۍ څه کوي کنه دي کې دوی ګاټي دي هم قربانۍ ورکې کوي شو هم عقیقه ورکې کوي شو که چا عقیقه نه دی شي کنه ایوا عقیقه دغه قربانۍ کې کیږي یعنی ته اندغه و قربانۍ ولا ډنګر باندې هم د قربانۍ ولا دعا ویا هم چې چا طرف نه کوم بچي یا چا څه عقیقه ورکې کوي ایوا کس قربانۍ نه علاوه ایوا کس عقیقه ورکې کیږي خو شریک ډنګر کې نه کیږي ٹھیک شو شریک دگان کیږي نه البته کله الول کړلو الول نه بل به قربانۍ ولا احکام ور باندې جری دي مطلب حقیقي کې ډو کې نه متيږي پلور موري نشي خوړای وغیرہ د خبرې دي خو دلته قربانۍ ولا احکام ور باندې جری دي پلور موریا خوړای شي ډو کې هم توای شي ځخیل ته تقسیمه غیتو مرزي ده یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې اللهم صل علی محمد
مختصرا دغه موضوع باندې سره عرض کوم موږ معاشره کې وا بیماری او درد څه کوم دی هغه حرام خوری دی. ډېر کسان یې حرام خوری پروا نه کوي، څه پیسه دی کومه طرفه حاصله شوه روی وړاوی ګټله. تاسو به کس وایي کسې تجمل ګیرایي، دنیا پرستی، ماده پرستی ډېره زیاته شوې دی، حرص و لالچ ډېر زیات شوی دی. هر یو کس کوشش دا وي څه پیسه زیاته جمع کړي، څه هغه په کومې طریقې ویلې نه وي، رشوت وي، سود وي، فراډ وي، دوکا وي، دو نمبري وي، هر یوه ذریعه استعمالیږي، خو دا دی څه پیسه یې زیاته شي پکار دی. دا باقاعده روایتو کې شته دي، پیغمبر یوځای کې روایت کې پیشنګویي ورکوي چې لیاتین علی الناس زمان لا یبالی المرء بما اخذ المال ام من حلال ام من حرام. یوه داسې زمانه به راشي ما امت باندې چې هغوی هره طرفه به پیسې خلي، پروا به نه کوي څه حلالې طریقې څه دي که حرامې طریقې څه دي، جایزې دي که ناجایزې دي، خو دومره شي څه پیسه زیاته کړي، جمع کړي، وایي خلي. انیشان سره متعددو روایتو کې دې طرف ته نشاندهي شوي دی. پیغمبر یو روایت کوي چې زه خپل امت باندې څه پریشان یم، دغو څو شیو باندې پریشان یم. یو دا چې ما امت کې به شهوت پرستی زیاته شي، یو دا چې ما امت کې به ریاکاري زیاته شي، یو دا چې ما امت کې به لقمه حرام زیاته شي. دغو پریشانۍ اظهار کړی دی. شیطان حواله سه یو روایت نقل کیږي چې شیطان یې چې څو ځایه زه ډېر خوشحالېږم ما ته ډېره مکاملویږي. یو هغه ځای چې کله انسان غصې جذبې کې راشي شیطان یې چې ما ته خام وکاوي. یو دا څه کله دوه کسان خپلو منځو کې ناراض شي، کینه پیدا شي، شیطان یې چې ما ته ډېره خام مکاملویږي. یو هغه ځای چې کله یو مؤمن بخیل وي، کنجوس وي، شیطان یې چې دا کنجوس ما ته ډېره ښه موقع دی چې زه د جهنم ته بدلای شم. څلورم ځای شیطان یې چې ما ته څه ډېره ښه موقع چانس میلویږي هغه دا دی چې کله لقمه حرامه وي، لقمه حرام وي، دا ښه چانس دی شیطان لپاره. خو کسه هر شي اثرات یاد وساته، حرامې مړې اثرات دي، حلالې اثرات دي. حلال کې دا د نورانیت درولي او انسان زړه نوراني کوي، انسان ته اصلاح ورکوي، یاد وساته عبادت شوق د کې پیدا کوي، خدای طرف ته توجه زیاتیږي، انسان خدای طرف ته قربت زیاتیږي. باقاعده روایتو کې شته دي، مثلا یو روایت تاسو د ډېر اورېدلی عبادت، مثلا یو روایت کې راغلي دي 80 جزء دی، بهترین عبادت کسب حلال دی، رزق حلال دی، مال حلال دی. یو روایت کې معصوم یی څه کوم کس حلال خوری کې لګیا وي، حلال مړی خوري، یوه فرشته ونې خدای مقرروي څو پورې څه حلال مړی کې لګیا وي خوري، هغه فرشته استغفار ورته کوي. د ثمرات دي. یا روایت کې شته دي چې کوم کس حلاله مړی وخوري 40 دنه پورې زړه کې نورانیات پیدا کیږي، څلوېښت ورځې زړه کې نورانیات پیدا کیږي. اوس برعکس دی، الټایا دی چې انسان د حلالو خیال نه ساتي، حرامو طرف ته ورځي. لکه نن مو معاشره ته وکسه تاسو ته خپله پاته دی، سود څومره زیات دی، رشوت څومره زیات دی، ناجایزې طریقې څخه خلکو نه پیسه وصولوله څومره زیاته دی. آره وی پیشی تا لوړ شي تاسو ته به حرام ورکې الا ماشاءالله، بازار به درته ګرم ورکې وبرېښېږي. ویلې خلک دې شي پروا نه کوي. نن سبا څه ډېر بې تربیتي بد تربیتي ماحول خرپېدله. یاد وساته هغه یوه مین واجه حرام خوریا دی. کله حرام خوری وي که نه بیا ډېره توقع ما ساته چې انسان دا توقع وساتي چې بچي به مثال محفوظ پاتې شي یا خلخانه به محفوظه پاتې شي. نه پاتې کېږي. بیا لقمان حکیم تاسو قرآن کې نه ما اورېدلې یوه سوره باقاعده لقمان په باره کې راغلي دی. هغه حوالې سره حدیث راغلی دی لقمان یې چې ما 400 انبیاو سره زندگی کړې ده، 400 انبیا ما در کړي دي، هغوی نه ما باقاعده نکتې خستی دي، هغوی نه ما باقاعده سبق خستی دی. ایوځي کې خلاصه دا شی پیش کې هغه چې یا بنی اعلم انی خدمت 400 نبی، ما 400 انبیاو خدمت کړی د خپل زوی ته، واخذت من کلامهم 4 کلمات. هغو 400 انبیاو خلاصه دا دی چې 4 نتیجې 4 حکمت امیز کلام دا دی چې نچوړې زه ته بیان کوم. هغه یې یوه نکته دا دی چې وهي اذا كنت فی الصلاة فاحفظ قلبک، کله لمنځه کې زړه خیال د وساته چې زړه داسته دسته نه وي، حضور قلب لرې. و مخکې اوس یې چې واذا كنت علی المائده فاحفظ حلقک،
کله دسترخوان چی تا کینی کنه خپل حال کو خپل خوله د وسطه څه حرام ورونه چي ار دسترخوان ما کینه ار چی تا ما کینه ار چی ما خوره واذا كنت في بيت الغير فاحفظ عينك ځکه پردی خونی کې یې چو خونی کې یې به خپل سترګې د محفوظي وساته واذا كنت في الخلق فاحفظ لسانك کله خلق مانځي ژبې نه کنټرول وکا نو کسه دا ډیره مهمه ده انسان د پاره څه حلال او خیال وساتي حرام او خیال وساتي تاسو دا نقطه اوریدلې وینا څه کله 300 کاله بعد اصحاب کهف راپوڅیږي خوب نه وږي شوي مړی پسې یو کس ته یې نه ورته وایي چې بریاني راوړه مثلا پلاو راوړه ترکاري چې راوړه غوښه جمله یې داسې ورته ادا کړي دي ایها اسکا طعاما تاسو کې څوک شته چې موږ ته پاکه پاکیزه حلاله مړی ارپیدو کی یعنې هغوی ته 300 سال بعد یې دغې خبرې خدشه سوچ و فکر و څه وخورو حلاله وخورو حلاله وخورو حرام و نه خورو ما درته وسوله څه نورانیات ختموي یاد وساته څه حرام وي حلال وي نورانیات خپله په خپله زړه کې روولي زه دې مثال دیر کوم تاسو شاید کاظم کربلایی نما اورېدلی وي ایران کې ایمو زمانې والا دی داسې څو کاله مخکې دا وفات شوی دی دا انپړ حافظ قرآن وګرځېدلو یوه معجزه وشوله یو زیارت کې دي سره د حافظ قرآن وګرځېدو هغه کې واجه دا وه چې دا ډېر پاک پاکیزه انسان و حلالو یې خیال ډېر ساتلو حرامو طرف ته نه نږدې کېدلو مثلا د ډېر پاک پاکیزه انسان و چې کله حافظ جوړ شولو دا فیضیه والا طلبه داسې یی چې دا فیضیه چې کوم بیبي معصومه سره یو عظیمه حوزه دی یی چې کله بالتې طلبه سره هغو دعوت به و مثال مړی به یې وخوړله یی چې دا به چې کله مړی نه وروسته ووتلو بیا به حال کې ګوتې ومنډلې بیا به چې څه خوړلي بیا به راتال کړل مڅو ته یې ولټی به وکړي به چا پوښتنه ونه وکړه څه د ویلې داسې کوي چې کوم مړی د وخوړه هغه د دوباره تو کړله تاله د کړه هغه یې چې دا مړی مو ته داسې برېښېده چې دا درسته نه وی مو زړه نه نورانیاتو وسلی دی د مړی درسته نه وه د مړی مو نه اثار چولی دی بد اثار نه چولی دی دا شی وي انسان څه پاک پاکیزه انسان هغه ته دغه شي پته لګېږي چې دا مړی درسته دی که درسته نه دی یو صلوات وستی محمد و آل محمد باندې محمد و آل محمد باندې که زه یو څو اثراتو طرف ته اشاره درته کوم که تاسو لوړ شوي تقریبا دې باندې باقاعده عشرې مجلس کېږي انسان ډېر بد اثرات انسان باندې چې یاد وساتوئ حرام مړی رزق حرام یو خدا دی څه عبادت کې خدای خپل یو خواند یخی دی عبادت خواند ته بیا نه محسوسیږي ډېر کسان عبادت کوي ذکر کوي خو خواند یې نه پیږي بوج دی ونې زرزرې کوي بیړې صحیح کوي هغې یوه وجه انداز دی کیدای شي مغه حرام اثرات وي ایوا وجه دا ده کسا چې کوم کس حرام خوري یاد وساته عبادت توفیق خدای ونه سلب کوي تهجد ته زړه کېږي نپ نشي پڅېدای سبې المنځه ته نشي پڅېدای نافلې نشي کوای قرآن تلاوت نشي کوای ویلې ایوا وجه مغه حرامه دی څه خوري کیدای شي لقمه یې حرامه وي دا یو مهمه نکته ده تاسو خونو کې اخر مفاتيح الجنان کتاب څه کوم دی یغه مصنف شیخ عباس کومی همدان ته مرګلی ته ورغلی او شپې وسه کولې هغه چې ته وځي د اصرار سره مړې ته بوتللو مړې وخړه سبې المنځه ته ډېر مشکل سه پڅېدلی و نشته کې مرګلی نه ګیلا وکړه ته دغې مړې ته ویلې بتلی یم پښتنه ونه که څه دا ته وایي د چاته د بتلی یم د چوکو هغه ورته یي چې دا بینک کې نوکار و دا ورته یي چې قسم مشکوکه پیسه وه ما دپاره ما نه عبادت توفیق سالب کړلو ما اوسه پورې تهجد نه و قضا کړی دغه ځای کې ما نه تهجد قضا شولو دا یاد وساته یو اثر یې دا دی هغه نه علاوه یو اثر یې دا دی روایتو کې راغلي دي چې انسان عبادت کوي که نه عبادت خدای طرف ته نه اوچتېږي عبادت نه قبلېږي یاد وساته عبادت خدای رد کوي ریجیکټ کوي خدای عبادت روایتو کې داسې راغلي داسې لکه ته یو ریګو باندې بلډینګ څه جوړ کې دا شی دی یو اوبو باندې ته عمارات جوړ کې دا شی دی حرام و مړی سره عبادت کوله یو روایت داسې دی اذا اکتسب الرجل مالا من غیر حل ثم حج فلبا هغه څه کس هغه حرامې طریقې سه پیسه ګټي حج کوي لبیک یې نو دی لا لبیک ولا سعدیک پوسه طرف نه ورته خدای طرف نه غږونه کېږي چې تو لبیک مې نه دی په کار مو ته لبیک نه ما ویلې چې تو خېټه حرام ونه ډاکه دی
یعنی دی مقصد دا دی یاد وساته عبادت اثر نشي خستلی، عبادت اثر در باندې مرتب نه کیږي. یو داسې به درته وایم څه عبادت دوام بقا نه پیدا کوي، پایدار نه پاتې کیږي، څه مخ ته لاړ شي حرکات وکړي ضایع کیږي عبادت. یو دعا دی یاد وساته ځینې کسانو څه دعا نه قبلیږي وجه رزق حرام وي، رزق حرام. ځنه کسان دي کنه ګیلې شکوې فریادونه کوي، ټوی کوکي وایي، کربلا ته لوړ شي، شپې تېروي، شوړاوانې کوي، نشانونه خوروي، زلجنانه لاندې وځي، خو دعا یې نه قبلیږي. هغه ځینې سوچ ویلې نه کوي څه کیدای شي مال مه حرام وي، رزق مه حرام وي، روزه مه حرام وي، هغه ځای کې ځان ټیک کا، هغه روزه ټیکه خپله په خپله د عبادت یو دعا د قبلیږي. روایت کې شته دي چې ان العبد يرفع يديه الى الله ومطعمه حرام، هغه څه کس خدای ته لاسونه اسکوي مړی حرام دی، فکیف یستجاب له، څنګه هغه دعا قبوله شي؟ وهذا حاله، در حالی کې حالت یې دا دی چې حرامه خوري، حرامه راوړي، حرامه ګټي. یو روایت کې دي من اکل لقمه حرام لم تستجب له دعوه 40 صباحا، کوم کس حرام خوري 40 دنه پورې دعا نه قبلیږي، 40 دنه پورې دعا نه قبلیږي. هغه نه علاوه یو اثر یې دا دی یاد وساته روایتو کې شته دي چې هغه څه کس هغه حرام خوري ګټي راوړي شیان نه دی. یو روایتو کې شته دي چې هغه د اهل بیتو دوست و محب ملګری نشي کېدی، ولی نشي کېدی، اهل بیتو ولایت نه وتلی دی. یو اثر یې دا دی روایتو په مطابق چې کوم کس حرام خوري یاد وساته بهشت نه محروم کیږي، یاد وساته بهشت نه نشي نوتی. روایت کې داسې راغلی لا يدخل الجنه من نبت لحمه من السحت، هغه څه کس هغه غوښه حرامونه جوړه شوي وي هغه بهشت ته نشي نوتی. النار اولا به، جهنم دی دپاره سزاوار دی چې دا جهنم ته لاړ شي. ان الله حرم الجنه جسدا غذي بحرام، خدای څه هغه جسد باندې جنت حرام کړی دی چې هغه غوښه ډوکي حرامونه جوړ شوي دي. دا روایتونه د صرف دې دپاره کوم تنګوم نه، ما مقصد دی دې سره ایمو معاشرې کې نن که تاسو کس وي که نه تاسو نه عمومي خبره کوم، مثلا کس وي دی چې حرامو پروا بیخي نشته دی ایمو معاشرې کې، تمیز بیخي ورک شوی دی مکمل هارې حوالې څخه تاسو سترګې وغړئ سوسایټۍ ته معاشرې ته دې شي چوک پروا نه کوي. روایت کې یو اثر یې دا خیالی شوی چې حوض کوثر نه ورته اوبه نشي میلوېدی، حوض کوثر نه هغه محروم پاتې کېږي چې کوم کس رزق و روزی و مړی حرامه وي یاد وساته. بقاعده یو روایت داسې دی لا والله لا والله لا یرد علی رسول الله، قسم د خدای باندې معصوم یې 3 وارې چې حوض کوثر ته نشي رسېدی هغه څه کس چې هغه روزی حرامه وي، روزی حرامه وي. نن مولا امام محمد بقیر علیه الصلاة والسلام شهادت ورزوه، یو کس مدینې ته لوړ شي ګرمۍ حالات وي، مدینې کې ګرمۍ حالات کې پنځه امام مکسي خپل 2 نوکرانه ورسره دي، پټي کې لګیا وي، بیلچا ورسره وي، خواری کوي، خولې ونې کور ته روانې وي. اکاس مولا ته پیغور وکي، امام ته یې څه ته دوره زیات حرص و لالچ دنیا کې ډوب، ګرمۍ وکسه، خولې وکسه، ایتو دغه خواری وکسه، دوره زحمت کوي لکه دنیا سي ډېر مړی. امام څټه ته جمله وکي څه آیا ته غواړې چې زه معصیت حالات کې دنیا نه لاړ شم؟ دا عبادت دی یو قسم ته، رزق حلال سے انسان ګټي انده عبادت دی، معصیت څه کوي حرامه ګټي هغه خدای باندې ډېر سخت دي. هغه څه کسان انسان هر خل ته حالات کې ویلې نه وي خو په کار د روزه حلال وي ګرچې معصوم ویلې نه وي. یو صلوات واسطه محمد و آل محمد و محمد و آل محمد. کسا دا اثرات دیاد وسطه کوم انسان چې دغه شی سوچ نه کوي، یو دا دی چې لعنت د فرشتو ور باندې کیږي یاد وسطه کوم کس روزه حراموي. روایت کې دی اذا وقت اللقمه من حرام في جوف العبد لعنه كل ملك في السماوات والارض، کوم کس حرام مړی خېټې ته چي اسمان او زمکو کې سوره ملایکی دی لعنت پستای، لعنت پستای. اخیری اثر د تخامه تاسو زحمت او سخت موم کسا روایت کې دسیار غلی دي چې کوم کس روزه حراموي اولاد کې د باد اثرات شي، کسب الحرام یبینو فی الذریه، شپږم مولادی چې کوم کس مړی حراموي اولاد کې بدترین اثرات شي. زیو اثر د تخیم کسا اثر دا دی یو ځنه کسانو کې تاسو لیدلی هار شول موته فرسه کې هار ویل شي درندګی ته
ځنه اولاد کې تاسو لیدلی وي درندګۍ جګړه لوپن پیدا شوی وي یو بل نه عملې یو بل نه ټیکونه ځنه داسې شي یو ورور د پوڅېږي بل ورور د قاتل کي مړ دیا کی په معمولی معاملو باندې په ځمکو باندې په لیارو باندې په پیسو باندې په چیشي باندې کسه دغه صفت دی د هار صفت درندګۍ دا د طاقت او قدرت نه دی دا اصل لیونتو غونته کې دی خدا ماغه اثرات دي چې انسان کې به پیدا کیږي اولاد کې نسل کې پیدا کیږي تاسو بل لیدلې وي موزه کې طاقت ځکه نه دی تاسو د سپی لیدلې وي سپای څه کله لیونای شي کنه به شیر نه حمله کوي شي لیون یې حمله کوي شي چیرای شي دی مطلب دا نه چې د سپای ډیر طاقتور دی طاقتور نه دی چونکی درندګۍ او کې پیدا شو لیونتور کې پیدا شو او دوی دی ټیسټ لیبرټری کې نشي کوي چې یو کس حرام خوړلی پلارونه حرام خوړلی تی ټیسټ وکي پاته ته ولګي د کی څه صفاتونه پیدا شي هغه کې نفسیتی ځنه صفاتونه پیدا شي چې هغه واخصه بیا یو کار کوي یو کار ورنه کیږي بیا یو قاتل ونه کیږي یو اقدام قاتل ونه کیږي یو ځنه حرکاتونه ظاهریږي بیا معاشره کې خلک حیران پته کېږي چې دا ویلې داسې وشول د ورور پاتې د ورور یې ویلې مړ کو زوی پاتې د پلار یې ویلې مړ کو زوی پاتې د مور یې ویلې مړه که مثلا یو صلوات وسلم محمد و آل محمد زران سید الشهدا دغه حرام و مثال ما و تاسو ته کربلا کې عملويږي کربلا کې که تاسو سترګې وغړوئ مولا سید الشهدا 72 کسانو مقابله بالمنځاو سره نه وه غیر مسلمو سره نه وه حرم خورو سره مقابله وه یوه طرف ته د حلال خورو لښکار و بل طرف ته حرم خورو و مولا څه کله لسم ورځې اتمام حجت وکړي دغو ظالمانو باندې امام ته جمله اندازه وکړي او ظالمانو ویلې ما نه پېژندوی چې زه څوک یم انا ابن رسول الله زه د رسول الله المسای حسین یم آیا تاسو پیغمبر نه لیدو چې زه به کوت کې کېنولم حلقوم باندې به ما چی کړلم شنډو باندې به ما چی کړلم پیغمبر ما سره څومره مینه محبت کړی دی مولا به جملې ورته ادا کړې انا ابن علي المرتضی ظالمانو زه د علي المرتضی زوی حسین یم ویلې ما نه پېژندوی زه څوک یم انا ابن فاطمة الزهرا زه د ورمنې زهرا زوی مظلوم حسین یم چې کله به مولا اتمام حجت وکړلو ظالمانو باندې بیا اثر نه کولو مولا به یوه جمله وکړله چې تاسو باندې ما خبرې اثاره ځکه نه کوي فقط ملئتم بطونکم من الحرام تاسو خېټې حرامو نه ډاکې شوي دي ځکه تاسو باندې حجت خدا خبرې اثر نه کوي زدرارو کسه دغو حرامو اثرات انده و څه ظلم باندې پاسه ظلم دی وکړلو داسې ظلمونه کربلا کې ثبت شوي دي چې هغه تاریخ داسې ظلمونه نه ولیدلي نن تاسو دلته رغلي وي بیروی دپاره تسلیت دپاره تعزیت دپاره زدارو خدا تسلیت و تعزیت کربلا کې نه وشولو کربلا کې ظالمان تسلیت په ځای خیمو ته لاړل سمنونه یې طلا کړل خیمونه زدارو کربلا کې د مینې و د محبت یو مثال د پلار و د لور مانځه هغه د وړې بلبلې مینه وه بابا سره او مولا حسین مینه وه وړې بلبلې سره تاسو دا روایت اورېدلی د اکثر علماو نه څه کله وړه بلبله خرابې کې وه بابا حسین خوب کې ولیدلو ژوړېدله بیا ورته د مولا حسین مرغلله مخ ته کېږدوله شوه مغې مرغللې سره ورمنه شهیده شوله زدارو دا مرغلله څو وارې وړې بلبلې ته رغلي دی لمنې ته زه دوه درې مثالونه در کوم خو د مینې مثالونه دي زدارو چا معرفت وي عقیدت وي هغه دې جملو باندې پوهېږي زدارو یو مورد هغه و چې کله عصر عاشور باندې مولا څه کله شهادت وشولو وړې بلبلې دوره مینه و خپل بابا حسین سره څه خپلې خیمې کې دوه جنمازونه غوړولي دي یو پلار ته غوړولی دی یو ځان ته غوړولی دی وړې بلبلې انتظار کولو څه اوس به مو بابا راشي ما سه به جنماز باندې ودرېږي سره به لمونځ وکړو زدارو وړه بلبله به څه مړی نه کېنستله بابا سه به کېنستله جنماز باندې به څه ودرېدله لمونځ باندې به خپل مولا حسین سه به ودرېدله
یی څه عصر عاشور باندې څه کله وړه بلبل انتظار کې دی څه احمد سامې خیمې پرده اس کشوله زدارو وړې بلبلې څه کله ننداره وکړله توقع یې دا وه څه اوس به بابا حسین رغلی وي خو څه کله یې ننداره وکړله عجیبه منظر یې ولیدلو یی څه شمر ظالم خیمې سره دروازې کې ولاړ دی زدارو وړې بلبلې ته یوه جمله وکړله وړې بلبلې داسې د بریښي لکه خپل بابا ته انتظار کوي ورته یی څه هم اوسه بابا واده کړي دی یی څه ظالم څه وکړله زدارو د مولا حسین مظلومه مرغلله لاس کې ورسره وه وړې بلبلې ته یې تحفې کې ویر کړله څه کله وړې بلبلې هغه مظلومه مرغلله ولیدله سینې سې ونیولله یوه جمله یې وکړله بابا ما خو داسې نه وي غوښتی بابا ما څه خو د واده کړي وه خو دغه شان سره خو د واده نه ورسره کړي ما خو انتظار و څه زنده حالات کې به ما څه میلاو شي عزادارو یو دا مورد وي یو هغه مورد وي څه کله مظلومه قافله د یزید دربار ته نه وتله یی څه کله قافله دربار کې ویلاړه ده یزید ظالم څه کله پښتنې شروع کړلې ایوې وې بیبي پښتنې وکړلې څه کله وړې بلبلې طرف ته اشاره وکړله څه دا چوک دی یی څه دربار والا ورته وویله څه دا د حسین وړه بلبله سکینه بیبي دی یی څه ظالم یوه پښتنه وکړله څه ما اورېدلي وو څه وړه بلبله خپل بابا حسین باندې ډېره ګرانه وه څه کله به څوملستله د بابا حسین سینې باندې به څوملستله یی څه ډېره مینه یې ورسره کوله یو پیغور یې ورته وکړلو عزادارو وړې بلبلې ته دی څه که چیرې تا سره بابا حسین ډېره مینه وي تاش کې د خپل بابا مظلومه مرغلله ایښي دی لږ غاږ ورته وکړه اشاره ورته وکړه زه وکسم یې تا لمنې ته درځي که نه درځي عزادارو څه کله دا جمله واورېدلې څه وړې بلبلې څه وکړل تسبونه ډاکو له سوسه یې سوي لمنه ونیولله مخې واړولو تاش ته مرغللې ته د بابا حسین غاږ یې وکړلو بابا حسینه ای وړې لور د امتحان رغلی دی لږې ما سوي لمنې تراشه عزادارو یی څه تاش نه مظلومه مرغلله وچاته شوله ای وړې بلبلې سوي لمنې ته راغلله څه کله سوي لمنې ته مرغلله راغلله وړې بیبي څه وکړل مرغلله یې سینې سې ونیولله یوه جمله یې ورته وکړه زبان حال دی ورته بابا مخکې تا سینې به ما ته دامه میلوېدله اوس یې ما سینې لږه ته دامه وکړه ورته یې د بابا مخکې تا سینې ما ارام کولو اوس یې ما سینې ته لږ ارام وکړه جمله یې داسې ورته وکړه ورته بابا دا راته وایه زه چا یتیمه کړې یم بابا دا راته وایه د سپینه ګیره د وینو څه چا رنګینه کړې ده یو فریاد وکړو وا مظلومه حسینه